ډاکټر صاحب زاده صاحب موږ سره څه دی پرون ماښام دلته د فایرنګ یو واقعه د پاټک کې شوې وه دی په خپل عیني شاهد دی ډاکټر صاحب هم موجود و نو د هغې په اړه ډاکټر صاحب تاسو موږ څه وایي دا ولې مخې ته راغله دا واقعه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خو دا لکه څه د ریلوې په ټکس باندې ماخله څه دا لانجه راغلی و ډېر قیمتي کسان پکې ضایع شوي دي څوک زخمیان دي الله پاک دې روغ کړي او یو پکې وفات هم شو خو زه دا غونه نااهلي ټیمې تخبې ته وایم چې دا نااهلي غونه د تخبې ټیمو ده چې په بازار کې به 14 کسانو سره کتابچي هغه به ګرځي یو به مو مال 10 روپۍ راکا بل به مو مال 10 روپۍ راکا زم ټیکدار بل وی مال بل راکا زم ټیکدار دا پرونی واقعیا چې وشو دا درناکه واقعیا دم د دې د ټیمې او د ټیمو د ناهلۍ د وجنه وشول په تخبې کې چې یو 500 کسانو سره به پرچې د ټیکسونو او ګرځي زم ټیکدار مزم ټیکدار دې ټیمو سره دا پکار دي چې هغه کسانو نمونه ډسپلی کی چې رقم کسان زما ټیکداران دي او ګوره ټیکس ورکوي یا بشل دا کم دا په دې بازار کې دا زما ټیکدار دی دا زما ټیکدار دی نو هلته هم دا واقع شوی زما په خیال باندې زه خو تفصیل سره نور نه ځم چې څه مې لیدلي هغه هم درته نشم ویلی خو دا درته صرف وایم چې دا کومه لانجه چې به څه شوې ده نو دا د زموږ د یو د محکمې د نااهلۍ د وجې نه چې د میونسپل کمیټۍ تخبې د نااهلۍ د وجې نه دا شوې ده دا واقعه او ډېرو کورونو کې دې ټیم کې غمونه او تکلیفونه کې دي